د سود دا خبره کنه ختموي او د سود دا نظام کنه ختموي او د سود دا چلن کنه ختموي. الله په خپل وی زما د رسول سره جنگ ته تیار شي. دا سود بواغه وخت مخو کو او نن هم د يهوديانو جنټان او ملګری دلته کوي او تا دنیا تباہ برباد کړه، انسانیت غرق کو تباہ برباد کو. دا خبره خو نه ده بکار خو مې دا تاسو زموږ چې څومره مشران ته د دیونه تاسو کو دی وراوله چې تاسو دا مشري کړی د یو اتیا کال وشو دا دولت تاسو سکو چې دا نن خلک د غریبۍ د لاس داخل دي. زما په خدای قسم دی چې زه شرمېږم زنانه چې کومې رابطې زموږ سره کوي وایي زموږ کره ډوډۍ نشته، زموږ د بچي جامې نشته او په دې وطن کې موږ ورته داسې ناست یو د قیامته پورې به موږ دا انتظار کوو. زما د خور او زما د مور کره وړه نشته او زما د ملک مشرانو د یورپونو او د کیربونو دولت وړې دي ډالره او د سویټزرلینډ د برطانیې د امریکې او د دنیا په بینکونو کې پراته دي. ولې دا څه پټ دي، دا څه چېرته پناه دي؟ خو زه وایم چې بس اوس دا خبره ختم ده. زموږ یو ملګری و د هغه ګډیال په دې الیکشن کې نښه وه نو هغه به وی ګډیال مې 12 بج گئے ہیں. زه په ګډیال کې 12 بجې او شوي دي او دا نور قوم د انتظار نه دی او هر غل معلوم دی، هر ډاکو معلوم دی، هر سودګر معلوم دی او د چا نه د قیامته پورې پټ نه دي. او دا ملک زه ته دا وایم چې دا یو ابتدایي پروګرام دی موږ وکړو او زما ورونو ټولو ستاسو د حمایت اعلان وکړو ځکه چې دا خو د چا خبره نه ده که نه، خو د الله او د الله د رسول خبره ده. نو په دې کې به دا ټول قوم انشاءالله چې ملګری او زمونږ ایمان دا دی دا تاسو چې نن کومه د هر تاریخي او انقلابي شي ابتکار چې کومه ده نو هغه همیشه ډېر د وړوکي حالت نه کېږي. دا تاریخ ته دې خبرې ګواه دی او زه ګوره دا خبره کوم چې الله موږ ته دا ویلي دي چې حرم الربا ما دې ورونو ویل بالصدقات سودي نظامونو والا الله غرق کړه په دې دنیا کې تباہ برباد کړه او د یاري نه مړه شو او هر وخت دا وایي چې زموږ د ختمېدو وخت راغلی دی. او کوم خلک چې حلال کاروبار کوي الله وایي زه په دې کې زیبوت راولم او زه دا چې کومه دی زیاتومه او دویم د دې کونډو یتیمانو غریبانو او د دې غریبانو پاکستانیانو دا یینې او زوې د دې نور د خوړلو د خوراک دا وخت ختم دی انشاءالله او دا قوم په خپل وجود سره پاسېدونکی دی. او ځکه زه اوس هر ځای ته خبره کوم اخري هر ځای ته ګوره دا خبره کوم او د صحافیانو ملګرو ته نن کومه دا نه ده چې دا خلک به د جماعت اسلامي په مشرۍ کې راپاسي نه، بس اوس د پاټو ماټو نه خبره وکې ده. دلته نن کومه بدامني روانه ده، دلته چې کوم غربت روان دی، دلته چې کومې فحاشي او بېمانۍ او بېغیرتۍ روانې دي او دلته چې انسان د محکومیت کوم حالات روان دي دا خلک به په خپله ځای. ما یو خبره ده چې وکړه په دې صحافیانو ورونو مخې ته کوم چې دا قوم به په خپله اوس د دې خلاف د چا په مشرۍ کې نه راپاسي به او انشاءالله چې دا نظام به دړې وړې کېږي د دې ظلم او زیاتي نظام. واخر دعوانا ان الحمدلله رب. دا نننۍ چې زموږ کومه موضوع ده دې باندې دا موږ څه جلسه نه کوو، موږ یو څو ملګري دلته راجمع کړه او د دې پریس په ذریعې سره موږ دنیا ته او د پاکستان واکدارو ته او د دې ځای بینکونو ته او د دې ځای د معاشي حیثیت کنټرول کوونکو ته یو پیغام ورکول غواړو. او هغه پیغام دا دی چې سود دا د الله او د هغه رسول صلی الله علیه و وسلم سره جنگ دی، ځکه چې الله تعالی ویل دي فاذنوا بحرب من الله ورسوله چې څوک د سود نه نقلاریږي هغه د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ ته تیار شي. جماعت اسلامی تنظیم اسلامی دا خصوصا او وسره نور مختلفو خلقو او دینی جماعتونو هغه د دې پیروي وکړه مسلسل یو جنگ یو کو په عدالت کې او هغه په 13-27 رمضان المبارک باندې الله تعالی مونږ ته دا دوباره مونږ ته دا خوشخبری مونږ ته نصیب شو چې پاکستان کې به اسلامی معیشت د سود نه پاک معیشت وي. 15 کاله ټایم دی ورته 15 کاله چې په 15 کالو کې تاسو دا خپل نظام چې دی دا اسلامی معیشت طرف راولئ. خدا افسوس خبره ده چې یو ځل بیا په دې وخت کې سټیټ بانک وسره سلور انځ بانکونه سلور زیات یادېږي خو نور پکې هم شامل دي چې باغې کې یو بی ال باغې کې یو بی ال مخکم تلو باغې کې ای بی ال باغې کې مسلم کمرشل بانک دی باغې کې
بینک دی او سره HBL باره کې هم دا ټول ډېر زیات په میډیا باندې دغه چې دا 5 بینکونه دا مسلسل لګیا دي چې بیا یو 10 کاله ځان فیصله شاته کی بیا یو وخت واخلي او خپل مکرو کاروبار چې نو هغه جاری وساتي. مونږ آغاز کړی د سودي بینکونو نه خصوصا د هغه نه چې چا په دې وخت کې د دې جنگ لپاره بیا تیار شوي د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د جنگ لپاره مونږ د هغې نه خپل اکاونټونه وډرا کوو. مونږ د هغې خلاف هر قسم مهم چلول ته تیار یو. مونږ په دې ملک کې د دې وطن د واکدارو خلاف هر قسم ان شاء الله مهم ته تیار یو او دا ټول خلک مسلمانان دي چې هیڅ څوک هم دا سود نه برداشت کوي، نه په انفرادي سطح باندې برداشت کوي او نه په اجتماعي سطح باندې برداشت کوي. خو چون کې مونږ مجبور یو د دین جهاد د جدوجہد دا زموږ د ټولو فرض د الله حکم دی او د الله د حکم مونږ یو طرف ته یو کس ته یو پارټۍ ته یو ټولنې ته یو جماعت ته دا مونږ هغې ته نه دغه کوو. دا زموږ د ټولو فرض دي انشاءالله چې څنګه یي او څه وخت یي او په کومه لار باندې مونږ به ټول په دې جهاد کې شریک یو انشاءالله. زموږ دا ملک دا ریاست دا د پاکستان نه جمهوری دی او نه اسلامي دی، نوم یې جمهوریت اسلامي جمهوریت پاکستان دی. نو زه به د جمهوریت څخه ګیله وکړم او زه به د اسلام څخه ګیله وکړم چې دی ما له سره وي. موږ جماعت اسلامي والو وایي نور موقعو علما جمعیت العلما ملګري ناست دي، دوی که کور په کور ګرځي کلي په کلي ګرځي دلته کیمپونه لګوي موږ به درسره یو. تمام یو اکاونټ په یو UBL کې دی د نن د زه دا اعلان کوم چې راغلم د نن نه انشاءالله چې زه ختموم. دې نه علاوه ټولو خلکو ته ټول مسلمانانو ته اپیل کوم چې کم خلک چې د سعودي نظام په حق کې د عدالت ته تللي دي د دې ټولو بینکونو بایکاټ اعلان وکړي. په دې 2-3 ورځو کې لیدلي د جمعیت اسلام په سینټ کې هم مولانا طاهر الرحمن صاحب د دغې کسانو بندنه کړې ده دا کوم بینکونه چې تللي دي. زمونږ په قومي اسمبلی کې د مواصلات وزیر چې دی اسد محمود صاحب هغه هم الحمدلله ښه ټیک ټاک د دغې خلاف په دغه کې بیان کړی دی او پرون زمونږ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب وزیر اعظم سره دې باره کې ملاو شوی دی او ان شاء الله تعالی چې کم سرکاري بینک دی نیشنل بینک دې به خپل پټیشن د دې نه به واپس راواخلي ان شاء الله تعالی. کم سے کم حکومت په دې کې ان شاء الله شامل نه دی خیر سره اعلان به ان شاء الله کوم چې زمونږ څونه ملګري دي ان شاء الله تعالی هغه به ټول بینکونه ان شاء الله تعالی دا اکاونټونه ختمه دی خیر سره. او د سود په مقابله کې اسلامي بینکاری نظام سیستم موجود شته په دنیا کې او زموږ په ملک هم شته دی. نو پکار ده چې مونږ د عام چې کم دلته مروجه سودي نظام دی په هغې په ځای باندې اسلامي بینکاري او اسلامي ادارو سره مخبل دغه وکړو چې خلک دې سره عادت شوی دی چې دا وطن د شیطان دا هغه د نوسو او د هغه د پرکټو په قبضه کې دی. په دې کې به خامخا د هر سهار نه بل سهار هغه به بدترۍ ته ځي، ظلم ته به ځي، جرم ته به ځي، ګرانۍ ته به ځي، بدماشۍ ته به ځي. دې باندې دوه رایې نشي کېدی. په یو مسلمان معاشره کې د سود نه چې څومره نفرت او څونه چې کم دی د هغې مخالفت پکار دی نو هغه زموږ د ایمان بنیادي حصه ده. اول کوم بینکونو چې دا پیټیشن دایر کړی دی دوباره څومره علماء کرام دي خصوصا او دا نور عوام عموما دا د خپل اکاونټونه دغې نه وباسي. زما خپله باندې چې حبیب بینک اکاونټ دی زه له دې ځایه نه اعلان کوم زه خپل اکاونټ ویدرال کوم انشاءالله د دې پروګرام نه. بس قواریت کې تقسیم شوي یو پکار دا ده چې موږ په دې پوینټ خو باندې خو یو شو که نه. ټولو علماو ته زما دا پیغام دی چې راځئ موږ په دې پوینټ باندې موږ یو شو. که موږ د جمعې خطبې دي چې په دې باندې خبره وکړو موږ به د عوامو کې دا شعور دا اجاګر کړو. الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو موږ د عمل کولو توفیق راکړي.